ما ته یو کس په راتلو هغه په مرګی راوسته د هغې شوګر و. نو په منځ کې څه موده تېره شوه، دوايانې به هغې ته مونږ ورکولې. یو ورځ ډېر پریشانه ډېر خفه ما ته راغلو، ما ته یې چې یاره داسې ده چې مرګی خو مې ماشاءالله فرق راغلی دی، خو کور والا ته مې شوګر لګېدلی دی او نن یې دویمه ورځ ده، خو مطلب دا دی چې کله نه مونږ ته پته لګېدلې ده نو هغه خو هم ډېره زیاته خفه ده، خو زه هم ډېر زیات خفه یم او مطلب دا دی چې ما بچي هم نشته دی، واده مې اوس تقریبا لږه موده کېږي چې کړی دی، یو کال نیم کېږي او ما سره خو ډېر زیات فکر دی او کور والا مې په جړا جړا باندې ځان مړ کړی دی. مطلب دا دی ډېر زیات خفګان دی په کور کې. ما ورته ویې مړه ته الله به خیر کړي، فکر مه کوه او بل پیره چې ته که خیر راځي مرګی چې راولې نو خیر ځان سره کور والا راوله. هماغه رنګ یې وشوه، کور والا چې راوسته مونږ ورته ټسټونه وغیره وکړه، HbA1c یا نور چې کوم د روټین ټسټونه دي ټسټونه مو ورته وکړه. ټسټونه مې چې وکړو ورته هغه د خوشقسمتۍ نه ټسټونه بلکل صفا راغله. نو ما هغه ته ووایي چې مړه ته هسې سړی ځان دې په عذاب کړی و، ځان دې هم خفه کړی و، کور والا باندې دې مسې ځان له خبره چې پریشاني راوستې وه، خو شوګر خو د هغې نشته دی، بلکل ټیک ټاک ده. بس مطلب دا دی چې هغه ټایم سره خو ظاهره خبره ده چې سړي ته یو خوشخبري واورې نو خوشحاله هم شول او ډېر زیات دغه هم شول. خو تقریبا په میانځ کې یو 4-5 ورځې چې تېرې شوې نو بیا یې راته ټلیفون وکړو، وایي ډاکټر صاحب پریشاني دې ډېره زیاته ده، ځکه چې مونږ مطلب کلینیک ته راغلو نو هلته کې تاسو ټسټونه وکړل، HbA1c نارمل راغله، د هر څه ټیک ټاک راغله. نن مونږ بیا شوګر ټیسټ کو او زما د کور والا شوګر چې کوم دی نو هغه تقریبا 1500 په ګلوکومیټر باندې ښیي. زه هم لږ یو بوټی داسې ظاهره خبره ده چې اوس مثال دا ته یو مریض داسې خبره وکړي خو سړی په ذهن کې په خبره راشي یار کېدای شي لیبارټري ټسټونو کې څه فرق راغلی یا مثال فرض کړه کوم ځای کې چې دی ټسټ کوي هلته کې څه فرق راغلی. ایني هاو د هغه په ټسټ کې خو ځکه څه فرق نه و چې هغه په ګلوکومیټر باندې په کور کې کولو، مرګی ته ویم چې کولو. ما ورته یار داسې کار وکړه چې ته همدغه کوم ټسټونه ما درته لیکلي وو هغه ټسټونه ته په یو بله لیبارټري کې وکړه او ما ته رپورټ راولېږه. کله چې هغه په بله لیبارټري کې کړی دی رپورټ صفا راغلی دی ما ته چې راولېږلو. ما ورته یار داسې کار دی چې HbA1c هم صفا ده، نارمل رینج کې ده او دا نور چې کوم د روټین ټسټونه دي دا هم صفا دي. نو مطلب زه ټیک شو دا خو انډرسټوډ خبره ده یا د ذهن د اخیستو خبره ده چې زموږ په پاکستان کې اکثر په یو لیبارټري کې ټسټ وکړو هغه په بله کې بدل راځي یا په درېیمه کې چې وکړو هغه د دواړو نه بدل راځي. خو مې دا خوشحالۍ خبره دا ده چې دا کوم ټسټونه تا دغلته کړي دي دا دې هم صفا دي. بس هغه زما خبره بیا ومنله او مطلب دا دی چې خو ظاهره خبره ده چې په زړه کې خفګان پریشاني د کور والا د نور مطلب دا دی چې بیا د کور والا والد صاحب د هغې خپل چې کوم خاندان و هغوی سره هم دا فکر و چې یاره دا کال نیم چې د دوی بچي نه دي شوي کېدی شي د دې دا شوګر وي او یا د مخکې نه و. ډېرې پریشانیانې په کورونو کې اکثر د دې د وجې نه پیدا کېږي. به هر حال یو ورځ داسې کار وسو شو چې د ما ته بیا مطلب په دې هفته نیمه کې د ما ته 4-5 پیرې چې کوم دی نو دغه ټلیفون به وکړو دا خبره به راته کوله. هسې قدرتي تې ما یو ورځ تپوس وکړو ما ورته یې ته دا ټسټ چې کوم کې نو دا ته هم په دې یو ګلوکومیټر باندې کې او څه ټایم کې ته دا ټسټ کې. نو ما ته چې ډاکټر صاحب داسې دی چې په یو ګلوکومیټر باندې خو نه کوم خو که په یو باندې مې هم کولو نو ګوره ښه په کومه ورځ باندې چې مثال فرض کړه د دې شوګر زیات راغلی نو په هغه ورځ باندې ما ټول کور له چیک کړو د نورو نارمل رالو د دې زیات رالو. ښه اوس چې کله مونږ مطلب دا دی لکه مورکۍ ته چې مونږ څه وخت کې ناشته ورکوو نو هغه وخت کې چې مونږ څه وخت مطلب مورکۍ ته ټسټ کوو نو زه خپل ځان ته مو کومه د یارې نه دی ته مو کومه او مور ته هم ټسټ وکړم نو د مور والا هم نارمل راشي زما هم نارمل راشي ځکه چې هغه خو مور خو علاج کوي دوی خوري او د دې چې ټسټ وکړو نو د دې ټسټ 450 دا کې خبرې کوي. مړه سره هم څه وکړم چې په نورو ګلوکومیټر باندې هم هغه ټسټونه کړي وو
او ریزلټ په مغه راتلو چې زیات پر راتلو. ما ته یې ورځ تپوس وکړو، ما ته دا ټیسټ کې په څه ټایم کې؟ نو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د ناشتې په دوران کې مو ناشته تیارې کړې، هغه وخت کې زه ټیسټ وکړم، ځان ته مو کوم، د مورکۍ ته مو کوم، کور والا ته مو کوم. ما ښه ما دا راته ووایه چې دا ناشته دی تا له تیارۍ، نو ستا خو شوګر نشته که نه؟ وایي نه. تا په چیو کې چیني څکې او که ګوړه؟ یاره زه خو کله نه چې ما ته پته لګېدلې ده نو چې مورکۍ ته مې شوګر دی، نو تا راته ویلي دي، نو زه د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتم، یارېږم هسې نه چې مورکۍ ته مې دی ما ته ونه لګي. نو مې بیا وی ګوړه استعمالوم ډېره لږه. مې هغه څنګه طریقې سره؟ وی بس دا کور والا چې کوم ده نو مخکې خو به دې هم خوږې چې څښلې وي، بس ګوړه به یې دغې کړه، ما ته به یې واچوله، ځان ته به یې واچوله. خو اوس خو چې کله نه دا پته لګېدلې نو خپل احتیاط کوو، دا خو بلکل نه څکي. او ما ته پکې وټکئ داسې لږه غوندې و معدې کې ما ته په پیالې کې لږه واچوي. ما یې ښه اوس زه سوچ کوم چې خبره خو څه سره تړلې کېږي لګیا ده. ما ښه دا چې دا څه وخت دا ګوړه په پیالې کې واچي یا په چیو کې اچوي، دا په ګوتو کې معده کوي یا لکه ویې ټکئ بیا راوالي نو که نه. اکثر زنانه یا چینو کې لاس را دغه کې زموږ زنانه اکثر په دې چمچو باندې زیات پښتانه خلک خو زموږ تاسو پته ده موږ خپل کورونو کې اکثر همداسې چیني چې کوم دی نو په چیو کې کله چې ډېرې چې پخېږي پیالۍ کې نه یادو مغه خو خامخا چمچه ورسره یې خو لکه کوم چې ډېرې چې اکثر که تاسو کتلي زنانه ډبې ته لاس ورښکته کوي چې دې پکې مالګه چې هغه مطلب دا دی په لاس کې راوالي وتلو یې دغسې. نو ما بیا بس دغه رنګ راته په چیو کې چې کوم دی نو څه وخت چې تیاری بس یو کپ ماته تیارېږي او پکې ګوړه راته واچوي. ما ښه دا راته وایي چې دا ټیسټ څه وخت کې تاسو کوئ دا ستا کور والا لاس وینځي؟ وایي نه نو بس لاسونه خو یې پاک دي، وایي بس چې روړي کېږي او هغه ټایم سره مطلب دا دی چې زه مونږ دا شوګر چې کوم ښه بس زما ذهن ته خبر راغله چې یار سفر وکړه دا خو ته ظاهره خبره ده چې ګوړه کې د لاس ووهلو، چینو کې د لاس ووهلو، ته بیا ګلوکومیټر باندې ته مطلب خپل شوګر چیک کې. نو ستا دا وینه چې کوم ځای مثال کوم ځای باندې د چینو یا د ګوړې ذرات نښتي دي او ته څه وخت ټیسټ وکړې خو وینه خو هغې سره مکس شي چې کله ته په ګلوکومیټر باندې چیک کوې نو دا خو به خامخا 400 500 تا ته ښیي. کیسه لږه لویه شوه خو د دې کیسې مقصد زما څه دی؟ هغه دا دی چې کله تاسو په ګلوکومیټر باندې خپل ټیسټ کوئ نو یاد وساتئ چې لاسونه وینځل چې کوم دی دې ته موږ هینډ هایجین وایو. او هینډ هایجین چې کوم دی نو دا انتهایی ضروري دی. کله هم چې تاسو خپل ټیسټ کوئ که هغه مثال فرض که په ګلوکومیټر باندې کوئ که هغه تاسو ته په RBS FBS باندې کوي یا مثال تاسو هر څه چې داسې کوئ چې هغه ستاسو وینې سره تعلق ساتي نو یاد ساتئ چې خپل لاسونه په صابون باندې جوغ جوغ وینځئ. خپل لاسونه صفا کوئ. 2 فایدې به تاسو ته کېږي. اولنۍ فایده خو دا ده که مثال دلته څه جراثیم وي نو هغه به ستا وینې ته دننه نه ځي یا به ستا جسم ته دننه نه ځي، یو فایده. بله دا که چېرې مثال فرض که لکه دا څنګه کیسه ما تاسو ته وکړه دا که چېرې فرض که اوس په دغه صورت کې دا یو داسې ځای ته یو بل ډاکټر ته یا مثال ظاهره خبره ده چې زمونږ یعنی په کلو کې اکثر خلک په خپله باندې علاجونه شروع کړي چې خو بس د دې خو شوګر دی خواږه هم پې بند کړي نور هم پې مطلب دا دی پرهیزونه هم بېجا شروع کړي او دوایانې هم ښې ډېرې ورته شروع کړي. اکثر زمونږ خلک په خپله دوایانې شروع کوي ځان ته چې شوګر ورته پته ولګي زما شوګر دی بس هغه بیا کله یو ځای ته او کله بل ځای ته او بس که چېرته په مطلب دا دی په انټرنیټ باندې وګوري یا که مثال بس هلته لاړ شي او هغه دوایانې چې کوم دی نو شروع کړي. نو اولۍ خبره خو دا یاد وساتئ چې په خپله طرف نه دوایانې بلکل مه شروع کوئ. د ټولو نه ضروري خبره چې کومه زه تاسو ته کومه نو هغه څه ده هغه دا ده چې که انکیس تاسو ته دا پته ولګېده چې ستا شوګر دی دوایانې یکدم مه شروع کوئ. خپل ډاکټر سره رابطه کوئ. د شوګر ډاکټر ته ځئ. د شوګر ډاکټر ته خپل ځان ښایئ. هغه سره پوره تفصیلي په دې هر څه باندې خبره کوئ. د هغې نه بعد چې کله هغه تاسو ته وایي چې میډیسن شروع کړئ بیا شروع کول پکار دی. الله دې وکړي چې څومره هم د شوګر مریضان دي یا څومره نورو مرضونو کې مبتلا مریضان دي نو الله پاک دې ټولو ته شفای کامله نصیب کړي. الله دې زموږ ټول مشران چې څونه وفات شوي دي کشران څونه وفات شوي دي زموږ ستاسو خپل خپلوان څونه مسلمانان وفات شوي دي الله دې ورته جنت الفردوس کې اعلی مقام حاصل کړي. الله دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکرم وکړي. انشاءالله په نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. والسلام.